د عمران خان صبر اخر تمام شو. اشاره ورکړه چې ډیر زر به پر امن احتجاج لا راوځي. بل طرف د ملګرو موجوده حکومت دا خبره واضحه کړه او په دې باندې فیصله وکړه چې تر څو پورې نواز شریف وطن ته نه راغلی نو تر هغه پورې الیکشن کېدو والا نه دی. صدر عارف الوی هغه صرف اور صرف په نوم باندې صدر پاتې شو ځکه چې موجوده حکومت د هغه نه مکمل اختیارات واغستل. راځو ملګرو د نن ورځې چې کوم اهم ترین اپډیټ دي سیاسي چې کومې هلې ځلې دي او کوم حالات دي نو اخري حد ته ورسېدل. نن ډېر اهم خبرونه دي خو که په چا باندې غټه ویډیو بده لګي نو هغه ویډیو سکیپ کوي او که څوک غواړي چې د دې اهم ترین اپډیټ نه خبر شو نو په ویډیو باندې ایثار شي. اولنی چې کوم اهم خبر دی د صدر عارف الوی حوالې سره نو پرون په سینټ کې دوه چې کوم قرارداد دي نو هغه منظور شو. تاسو ته خو معلومات دي چې کله هم یو قرارداد منظوریږي نو اپوزیشن کې خو څوک شته نه چې د هغې خلاف راوچت شي چیرې دا قرارداد د آئین او د قانون خلاف ورزي ده. نو کوم قرارداد پاس شو ملګرو د الیکشن چې کوم ډیټ دی هغه به چا ورکو هغه به صدر صاحب ورکو. نو پرون چې کوم قرارداد پاس شو او په هغې باندې دستخطونه وشو نو د عارف الوی صاحب نه دغه اختیارات واغستلی شو او الیکشن کمیشن ته حواله شو چې اوس به ډیټ څوک ورکوي الیکشن کمیشن به ورکوي. نو الیکشن کمیشن څوک دی خو تاسو ته پته ده. نو موجوده چې کوم حکومت دی نو د هغوی دا سوچ دی چې یاره الیکشن دی لیټ شي ځکه چې تر هغې پورې دوی الیکشن ته جوړ هم نه دي چې تر څو پورې د عمران خان سره یو کار نه کړی یا یې هغه نه اهل کړی نه یا یې هغه جیل ته کړی نه. نو تر اوسه پورې خو عمران خان لا موجود دی او په خپله خبره باندې قایم دی ځکه چې دا هم خبره راځي چې د 30 چې کوم جون دی نو د هغې پورې عمران خان له د ماینس کېدو لپاره ډیټ ورکړی شو چیرې د 30 جونه پورې چې ته هره فیصله کې نو ته د ماینس کېدو طرف ته لاړ شه. خو دلته کې عمران خان بیګار راغلی او هغه تقریر وکړو. هغه په تقریر کې څه وویل ملګرو هغه وویل چې تر څو پورې به دا چې کوم ظلم موږ سره کیږي او دا کم بربریت روان دی نو تر څو پورې به موږ د دې تماشه کوو. نو خپل چې کوم تقریر دی په هغې کې دا خبره وکړه چې ډېر زر به موږ د دې ظلم خلاف پر امن احتجاج دپاره راوځو. د کراچۍ چې کوم میر الیکشن نو د هغې حواله یې هم ورکړه چې دا څنګه الیکشن وشو تر څو پورې به داسې قسم کردار کیږي او موږ به غلي یو. نو ډېر زر به عمران خان د پر امن احتجاج کال ورکوي ځکه چې د عمران خان صبر هم اخر تمام شو. عمران خان چې کومې خبرې کړي دي هغه در سره د دې ویډیو په اخره کې شریک کومه نو ویډیو د اخرې پورې وګورئ. بل طرف د ملګرو پرون د نون لیگ یو راغونډه وشوه. په هغې راغونډه کې دا و چې کومې عهدې دي نو هغه به میلاویږي. خو زه دا حیران یم چې د دوی دپاره دوی دومره محنت وکړو په دې به څومره خرچه شوي په هغې کې چې کومې عهدې میلاو شوي نو جناب شهباز شریف صاحب ته د صدر چې کومه عهده ده هغه میلاو شوه او مریم نواز هغې ته د چیف ارګنایزر چې کومه عهده ده نو هغه ورته میلاو شوه بلا مقابله. یعنې دا چې کله راغونډه کیږي نو هغې کې دی چیرې یو دوه کسان په مقابله وي کومه راغونډه کیږي او عهدې تقسیمیږي نو هغې دپاره مقابله وي هغې دپاره کسان منتخب کیږي چیرې کم کس خوښ دی د خلکو. خو دلته کې د مقابلې خبره نه وه بغیر د مقابلې شهباز شریف صاحب صدر منتخب شو او مریم نواز چې کومه ده هغه چیف ارګنایزر منتخب شوه. نو هغې په خپل تقریر کې څه ویلي دي زه تاسو سره شریک کوم. بغیر مقابلې مریم نواز د پارټۍ چیف ارګنایزر او په خپل تقریر کې وایي چې څوک په میرټ باندې نه وي نو کرور وي خور وي یا نور څه رشته وي نو هغوی له عهده ورکول نه دي پکار. مطلب دا چې یاره کومه دې ته عهده میلاو شوه نو تاسو ته خو پته ده چې دا خو خانداني سیاست را روان دی چې کوم کس په میرټ باندې نه وي او هغه کې څه صلاحیت نه وي نو هغه له نه ده پکار چې یو عهده هغه له ورکړی شي. بل طرف د ملګرو شهباز شریف صاحب په خپل تقریر کې څه ویلي دي اسحاق ډار یې د ځان سره خواته کېنولی دی او دا خبره کړې ده چې اسحاق ډار باندې څوک تنقید کوي نو هغه به صحیح هغه به په پارټۍ کې نه وي او هغه په پارټۍ کې اوسېدو اس حق نشته. دا اشاره چاته ورکړه ملګرو دا اشاره څنګه چې تاسو سره ما پرون په یو ویډیو کې شریک کړیو چې شاهد حقان عباسي او چې کوم سابقه زمونږ وزیر خزانه مبتا اسماعیل نو مبتا اسماعیل لږ سپینې سپینې شروع کړې وي نو اشاره هم هغې طرف ته ورکړه شهباز شریف
چیرې مفتا اسماعیل اس حق نشته چې هغه د په پارټۍ کې وي. نو پرون چې دا کومه راغونډه شوې ده نو په دې کې خو نه مفتا اسماعیل صاحب ناست او نه ملګرو شاهد آقان عباسي. شاهد آقان عباسي څه وایي ملګرو؟ هغه وایي چې ډېرې الیکشنې مې لړاوهلي دي، ډېرو حکومتونه مې لیدلي دي، خو ما داسې قسم حکومت په خپل ژوند کې نه دی لیدلی. زه په روان الیکشن کې نه ودرېږم. بل طرف د ملګرو دې سایډ کې تاسو ته ښکاري هم وایي چې یاره تر هغې پورې به موږ الیکشن نه کوو چې تر څو پورې نواز شریف صاحب راغلی نه وي. نو زه ستاسو نه یو وړوکی غوندې سوال کوم چې په نواز شریف باندې پابندي چا لګولې ده؟ حکومت د دوی سره دی، پاسپورټ یې ورته هم جاري کو. نو وجه څه ده چې نواز شریف صاحب وطن ته نه راځي؟ بل طرف د ملګرو نواز شریف صاحب څه ډېر اهم میټینګ دی د شهباز شریف صاحب سره. نو شهباز شریف صاحب یې لندن ته وغوښتو، هغوی به اوس کینی او د پاکستان چې کوم حالات دي نو په هغې باندې به په لندن کې خبره کیږي چیرې د پاکستان حالات کم طرف ته روان دي او څنګه سیټ کول غواړي. بل طرف د شهباز شریف دا هم ویلي دي چیرې په څلورمه پیره به ډېر زر نواز شریف د ملک وزیر اعظم شي. دلته کې زرداري صاحب هم په انتظار دی، دا هم د زرداري صاحب حوالې سره راځي چې مخکې خو بلاول یادېدو چیرې دا به د ملک وزیر اعظم وي، خو اوس هغه میدان ته راغلی. نو دا ویل کېږي چې زرداري صاحب هم وایي چې زه به هم را روان الیکشن کې لړاوهېږم او زما دا سوچ دی چیرې زه را روان وزیر اعظم جوړ شم. نو اوس الله دې خیر وکړي د ملک وزیر اعظم به یو جوړېږي، څنګه چې درته په تېره ویډیو کې هم ما ویلي وو صدر به هم یو جوړېږي. نو چې په دې کې به کم یو صدر وي ځکه چې شهباز شریف صاحب هم کلکه خبره دا کوي چیرې را روان چې کوم وزیر اعظم دی په څلورمه پیره به هغه څوک وي، هغه به جناب نواز شریف صاحب وي. خو تاسو څه وایئ ملګرو چې را روان کوم وزیر اعظم دی نو هغه به څوک وي؟ اگر حضر په کمنټس کې لازمی شریک کړئ. مفتا اسماعیل حوالې سره خواجه آصف صاحب څه وایي؟ خواجه آصف صاحب مفتا اسماعیل له دا مشوره ورکړه چې په خوله باندې ګټه کېده. څنګه چې تاسو ته ما د ویډیو کې هم ویله چې بغیر د مقابلې نه صدر څوک جوړ شو؟ شهباز شریف جوړ شو، مریم اورنګزیب چیف ارګنایزره جوړه شوه. نو دا خو خانداني چې کوم سیاست دی هغه را روان دی چې پلار ځي لور راځي، چې لور ځي نو هغې بیا زوی راځي. خواجه آصف هم دا ویلي چې یاره زمونږ هم ډېرې خبرې دي چې هغه زمونږ چې کوم نون لیگ پارټي ده نو هغې نه مني، خو څه وکړم مجبوري ده. د دې خبرې نه تاسو ته دا واضحېږي چې یاره دوی څومره مجبوره دي خو حق نشي ویلی ځکه ډېر سینیر کسان دي په دې پارټۍ کې چې هغوی دې پارټۍ له ډېره زیاته فایده ورکړې ده. خو د نن تاریخه پورې داسې غټه عهده چې څنګه چیف ارګنایزر شو یا صدر شو نو داسې قسم عهدې دغه چې کوم د پارټۍ سینیر کسان دي چې هغوی د پارټۍ دپاره ډېر محنت کړی دی خو هغوی ته نه دي میلاو شوي. څنګه بلاول بټو زرداري په یو تقریر کې ویلي هم وو چې د هغه سره خواته ډېر سینیر کسان ناست وو. خدای وویل چې یاره که زما طبیعت خراب شو یا زه را نه لم جلسې له نو زمانه بعد به زما خور دا پارټي سنبالی او هغه به ځي جلسو له. شاته چې کوم کسان ناست وو نو د هغوی خو کار صرف دغه دی چې بلاول بټو زرداري صاحب ته صرف مایک ټیک کوي. د هغوی دا حق نشته دی چیرې هغوی له دې ښه عهده ورکړی شي. د شهریار آفریدي حوالې سره یو ډېر اهم ترین خبر راغلی دی ملګرو. ویلې کېږي دا چې کوم وکیل دی نو هغه دا خبره کوي چیرې د هغه په لاس باندې پالج اټیک کړی دی او په ډېر تکلیف کې دی په جیل کې. چې تاسو ته معلومات دي ملګرو چې د شهریار آفریدي رور هم وفات شو خو هغې باوجود هم هغې جنازې له شهریار آفریدي را نغلې. ولې را نغلې چې هغه په جیل کې دی او په ډېر سخت تکلیف کې دی. خو دغه چې کوم پښتانه دي تاسو ته به پته وي یو شهریار آفریدي دی، علي محمد صاحب دی، یو مراد سعید دی چې پښتانه پرې ډېر زیات ویاړ کوي، فخر پرې کوي چیرې دا پښتانه چیرې دې پښتنو د عمران خان سره ډېر سخت تکلیف تیر کو تر دې پورې چې د شهریار آفریدي چې کومه کور واله ده نو هغه هم جیل ته راغلې وه. په دوی موږ ویاړ کوو چې د دومره تکلیف باوجود هم د عمران خان سره ولاړ دي. د پرویز الهي حوالې سره هم ډېر اهم ترین خبر یو راغلی دی ملګرو چې ډاکټر دا خبره کړې ده چې پرویز الهي حالات ډېر زیات خراب دي. دغه چې کومه خبره وه ملګرو نو د پرویز الهي چې کومه کور واله ده نو هغې باقاعده د ویډیو په ذریعه باندې دغه پیغام جاري کړو چې د ډاکټر نه دا معلومات حاصل شوي دي چې د پرویز الهي حالات ډېر زیات خراب دي. کله چې د پرویز الهي د ښځې دغه بیان راغلی نو ویلې کېږي دا چې هغه ډاکټر د خپلې عهدې نه فارغ کړی شو. چیرې تا ولې دا خبره کړې ده چې د پرویز الهي چې کوم حالات دي نو هغه خراب دي. راځو ملګرو اوس عمران خان چې کوم تقریر بیګا کړی دی هغه در سره شریک کومه، هغه واورئ او دا د نن ورځې چې کوم اهم ترین اپډیټ دی
هغه مې ستاسو سره شریک کړه. ګورم چې په تاسو باندې دغه اپډیټ څنګه ولګېدل. ما ته به د ویډیو نه پته لګي چې تاسو ویډیو شیر کوئ او که نه. چېرته مې علام خان آباد او خوشحاله ساته. اخره کې یو آواز پاکستان زنده آباد، مسلمان زنده آباد، تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی وي مسلمان دی وي. الله پامان. جس طرف ہم نکل رہے ہیں مجھے اپنی قوم کے اوپر مجھے یہ خوف ہوا ہے کہ ہم اگر قوم بحیثیت قوم کھڑے نہ ہوئے، ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پڑھنا، یہ اللہ کو وہ چیز پسند ہے جو سب سے بڑی کوالٹی. کیوں پسند ہے اللہ کو؟ کیونکہ جب آپ ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں آپ غلام بن جاتے ہیں. جب آپ ظالم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ظلم کے سامنے اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اس کو جہاد کہتے ہیں. اور جہاد کیوں اللہ نے جہاد کو اتنا بڑا رتبہ دیا اسلام میں؟ کیونکہ آزادی کے لیے آپ کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ آزاد انسانی کا پرواز اوپر ہے. میں نے آپ کو مثال دے دی کہ وہی لوگ ایسٹ جرمنی ویسٹ جرمنی آزاد لوگ اوپر چلے گئے، دوسرے نیچے چلے گئے. وہی کوریا کے اندر نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا ڈکٹیٹرشپ وہ نیچے چلے گی، وہ خوشحال ہو گئے. تو ہمیں تو پتہ ہے دنیا میں کیوں لوگ جمہوریت کی اتنی بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ آزاد کرتی ہے لوگوں کو. تو یہ جمہوریت نہیں ہے جو کراچی کا الیکشن ہوا ہے لوکل گورنمنٹ کا، یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ ہر ڈکٹیٹر ایسے الیکشن کرواتا ہے. ہمیں ملک کے لیے سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم نے یہ ظلم کا نظام قبول کر کے اور اسے ڈر کے ہم نے گھروں میں بیٹھ جانا ہے اور یہ ظلم ہونے دینا ہے. تو یہ سمجھ جائیں کہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یا ہم نے پرامن، اور میں نے آج 27 سال سے کہہ رہا ہوں کہ شہری ہمیشہ پرامن احتجاج کرتے ہیں، شہری ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. زندہ قومیں اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، زندہ قومیں انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، کیونکہ انصاف کے ساتھ ہی آزادی